شیما پی روانه د چیلې ګډې پوزي حضرت ور سره هم زه پيوزه ګډې پوزي حضرت ور السلام نسب سلسله پدې کې مختلف اقوال دي پدریو حصو باندې هغه علما تقسیمي یو د نبی السلام نسب د عدنان نواخله د نبی السلام نواخله تر د عدنان پورې او دا هغه سلسله نسب دی چې دا نبی السلام د دې تذکره کوله دا نبی السلام هغه ارشاد فرمایلو د عدنان پورې نسب نبی السلام رسول د عدنان تذکره تاسو مخکې شو دویمه حصہ د نسب د نبی السلام د عدنان نواخله او د ابراهیم علیه السلام پورې ده چې دغه نبی السلام بیا نه بیانوله په دغه کې به اختلاف دی چې دغه نسب صحیح دی او کنه دی نو بعضې وایي چې دا صحیح دی او بعضې وایي نه دی صحیح نو هغه اختلاف پکې هغه شته دی دریم نسب چې دی نو د ابراهیم علیه السلام نه واخله د آدم علیه السلام پورې دریمه حصه د نسب هغه حصه کې چې دی نو هغه ډېر زیات اختلافات راغلي دي نو هغې صحیحوالي کې شک دی او هغه تاریخدان هغه ته اکثر چې هغه غلط هم وایي خو بهرحال بعضې تاریخونو کې بعضې سیرت کتابونو کې هغه ذکر شوي دي لیکلی شوي هم دي نو د نبی علیه السلام سیرت محمد صلی الله علیه وسلم بن عبدالله بن دا زوی ته ویلی شي نبی علیه السلام زوی د عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر دا فهر د نبی السلام په نیکونو کې د لقب چې دی هغه قریش و د نبی السلام خاندان ته قریش ویلی شي د ده د وجې نه او هاشم چې ویلی شي دا د عبدالمطلب پلار هاشم و د دې وجې نه ورته هاشمي هم وایي نو بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان د عدنان پورې نسب دا به نبی السلام بیانوي مخکې نسب عدنان بن عد بن یمیسع بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن حشد بن هزا بن بلداس بن یطلاب بن طابخ بن جاحم بن ناهش بن ماخي بن عيس بن عبقر بن عبيد بن ادعى بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيس بن ديشان بن عيسر بن أفناد بن إيهام بن مخسر بن ناهس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوس بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام دا نسب بدیگ اغا لگ دیر اختلافات اغشتره د دین اخوا چې د ابراهیم علیه السلام نه د آدم علیه السلام پورې کوم نسب دی نو بدې کې اختلاف انتهایی زیات دی او به هر حال بعضې تاریخدانو او بعضې چې دی نه هغه سیرت کتابونه هغه ذکر کړی دی د ابراهیم علیه السلام نه په بره ابراهیم علیه السلام بن آزر بن ناحور بن ساروع بن راعوب بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیه السلام بن لامک بن متوشالخ بن اخنوخ یعنی ادریس علیه السلام بن يرد بن مهلائل بن قینان بن آنوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام د دې پورې دا د نبی علیہ السلام هغه سلسله نسب د اخرنۍ حصه چې دی هغه ډېر زیات مختلفون فیها د باندې کې اختلاف هغه انتهایی زیات دی د نبی علیہ السلام په نیکونو کې د هاشم تذکره تاسو شوي وه چې د ده او د تره د زامنو د دې چې دی هغه په آپس کې د بیت الله شریف د خدمت په حوالې سره هغې اختلافات پیدا شوي بیا د پلار ته چې دی نه هغه پلار یا نیکه عبد مناف ته چې دی نه هغه بن هاشم بن عبد مناف د پلار ته چې دی نه هغه د سقایا او د رفاه دا دوه خدمتونه حواله شو سقایا یعنې حاجیانو ته اوبه ورکول زمزم یا نورې اوبه ورکول او دغه رنګې خوراک چې دی نه هغه ورکول د خوراک ترتیب به دا و چې بدي به د ټول عربونه هغه د دې لپاره پیسې جمع کولې چنده به یې کوله بیا به کم خلک حج له راتلو طواف له به راتلل عمرې له به راتلل د هغې خلکو د روټۍ بندوبست هغه به دې کوو دا دوه خدمتونه دې ته حوالې شو نو د عبد مناف په اولاد کې دغه خدمت بیا هاشم په حصه کې رسېدلی و بیا چې کله هاشم دا د نبی علیه السلام د نیکه پلار دی نو هاشم د ده په حواله دغه خدمت و سرداري وه هاشم چې دی نه هغه یو ورځ هغه شام ته تجارت لځي شام ته چې کله دی تجارت ته تلو په لاره په مدینې په طرف باندې تېرېدلو شول د مدینه کې د لږ قیام وکړو هلته د چې دی نه هغه نکاح وکړو
په مدینه کې هغه نکاح وکړو د سلما بنت عمر سره، د هغې سره د نکاح وکړو. هلته نکاح وکړو، یو څو ورځې تېرې کړلې او لاړو شام ته تجارت دپاره. هلته چې شام ته لاړو، هلته په شام کې چې دی نو هغه دی وفات شو. په شام کې دی وفات شو. کله چې دا خبر هغه مکې ته ورسېدو د ده وفات، نو له ده نه پس چې دی نو هغه سرداري د ده رور مطلب ته هغه حواله شوه. د ده د وفات نه څه وخت پس په مدینه کې کم زنانه سره چې د نکاح کړی سلما بنت عمر، د هغې نه چې دی نو هغه د ده زوی عبدالمطلب پیدا شو. خو د ده نوم عبدالمطلب نه و. د ده نوم چې دی نو هغه دی چې کله پیدا شو نو پیدایشي د ده ویښته سپین و او د انتهایي ښایسته و. د دې وجې نه وله مور شیبة الحمد نوم چې دی نو هغه کېښود. د ده نوم شیبه و. شیبه خو یا بوډا ته ویلی شي، یعنې ویښته یې سپین و د دې لحاظ، یا شیبة الحمد انتهایي ښایسته، د انتهایي ښایسته و په دې لحاظ د ده نوم چې دی نو هغه شیبه نوم کېښودلی شو. نو مور وله شیبه نوم کېښود، خو د 12 کالو پورې په مکه کې چا ته پته نه وه چې د هاشم سردار چې دی نو هغه یو زوی په مدینه کې هغه هم دی. 12 کاله پس چې دی نو هغه مطلب چې د ده رور و د هاشم، هغه ته پته ولګېده چې زما د رور خو یو زوی هغه په مدینه کې دی، هلته هم اولاد دی. نو دی دا مکې نه هغه روان شو مدینې ته په دې نیت چې زه خپل وراره د ځان سره راولم. دی چې کله مدینې ته لاړو نو د خپل وراره د ځان سره هغه په اوښ باندې شاته کېنو او روانوي. نو هغه انکار وکړو چې زه خو داسې نه ځم، د خپل مور نه اجازت وغواړم. دی لاړو د هغه د مور خوا د هغې نه اجازت وغوښته، هغې ولې اجازت نه ورکوو. خو بهرحال ده ورته د هاشم هغه سرداري د هغه ذمهواریانې هغه مخې ته کېښودلې او دا خبره ورته وکړه چې دا د هغه بچی دی، دغه ذمهواریانې ټولې د ده سر ته راتلونکي دي، لحاظه دی زما سره هغه پرېږده چې دی هلته خپل حسب نسب وپېژني، خلک وپېژني، خلک دی وپېژني، لحاظه دی زما سره هغه پرېږده. نو عمر یې پرېښود. دی چې کله مکې ته داخل شو مطلب، نو دغه وراره د ځان سره شاته په اوښ باندې کېنولی نو خلکو اواز ولګو چې دا خو عبدالمطلب دی، یعنې مطلب د ځان سره یو غلام راوستو. عبد غلام دی ویلی چې دا د مطلب غلام دی، د ځان سره غلام راوسته. هغه ورته نه دا زما غلام نه دی، دا زما وراره د هاشم زوی دی. خو بهرحال خلکو عبدالمطلب اواز ناره ولګول، دی په عبدالمطلب باندې هغه مشهور شو. خپل نوم د ده شیبه و. بیا د دې مطلب اولاد د دې هاشم نور زامن هم وو، 4 زامن نور د ده مشران وروڼه. خو ده ته الله پاک دی چې کله لوی شو، ده ته الله پاک یو رعب، دبدبه، یو ذهانت، یو پوهه کوم چې د ده په پلار هاشم کې و هغه ټول ده ته الله پاک هغه منتقل کړو. نو کله چې مطلب هغه وفات شو، د هغه د وفات نه پس چې دی سرداري ټوله عبدالمطلب ته هغه حواله شو. نور هم وو، خو چونکې به ده کې هغه ذهانت، هوښیاروالی، تدبر، پوها، د حالاتو مطابق به سلام، هغه ټول الله پاک په ده کې چې دی نو هغه خاصیات، خصوصیات یې ښودلي وو. د دې وجې نه سرداري چې دی نو هغه ده ته حواله شوه. کله چې ده ته سرداري حواله شوه، په دغه وخت کې خو ډېر واقعات مخې ته راغلي دي. خو تاسو ته مخکې په دې 13 جمعه ذکر شوي وو، کله چې بنو خزاعه 300 کاله حکومت وکړو په مکه باندې، او کله چې بنو عدنان فیصله وکړه او دوی د مکې نه ویستل، نو چې دوی کله د مکې نه وتل نو هغه د زمزم کوهې او څومره قیمتي اشیا تاریخي هغه یې په هغه کوهي کې چې دی نو هغه په هغې چینه کې بند کړل او چینه یې پټه کړه او بیخي ختمه کړه. نو دا ختمه کړې وه. او چونکې د عبدالمطلب او د دوی په خدمت کې خو چې دی نو هغه حاجیانو له اوبه ورکول، خوراک ورکولو. عبدالمطلب به هر وخت په دې سوچ کې و چې زه به د زمزم هغه چینه هغه څنګه چې دی د هغې تلاش کړو. نو یو ورځ خوب ویني، په خوب کې هغه ځای ویني کوم ځای کې چې د زمزم چینه دی دی هغه کني. دی چې څنګه راپاڅېدو هغه ځای ته لاړو کوم چې د په خوب کې لیدلی و، د هغې کودایي شروع شو. د هغې کودایي چې څنګه شروع شو نو هغه اثرات هغه راښکاره شول. نو د نور قریشو چې د دې سره جګړه شروع کړه چې مونږ هم په دې کودایي کې هغه شریک کېږو. بهرحال اخر فیصله به دې وشو چې صرف بنو مطلب، بنو هاشم هغه به صرف دا کودایي کوي، ځکه د دې ټول سهره چې د عبدالمطلب ته هغه حواله وه، هغه په خوب کې چې دی هغه لیدلی.
د دوه واقعات یو دا یو بل واقعات د نبی له سلام د پیدایش نه لږ وخت مخکې چې دین هغه رونما شوي دي دا د نبی له سلام د پیدایش نه مخکې چې دین هغه تمهید و هغه چې کله خدایو شو نو د هغې نه قیمتي تورې تاریخي او دوه هیرنې دا هیرن دوه د سرو زرو جوړې کړی شوي هغه پکې دفن وي او د هغې نه لاندې چې دی نو هغه د زمزم چینه وه هغه هیرن د سرو زرو هغه ولې کړې او هغه سری چې دی نو هغه د کعبې په دروازې کې ولګول او هغه تورې هم ولې کړې او د هغې هغه وسپنه هغې هم د کعبې په دروازې کې ولګېد هغې د کعبې دروازې جوړه کړه د سرو زرو او د هغې وسپنې دغه د زمزم دا چینه راښکاره شو نو دا لوی عظمت و د عبدالمطلب دپاره نو عبدالمطلب خو هسې هم په قریشو کې چې دی نو هغه لوی عظمت لرلو یو لوی نوم هغه لرلو د دې نه پس چې دی نو هغه د چرچه انتهایي ښه زیاته شوله دی ښه مشهور شو په عربو کې په قریشو کې دته الله پاک یو عزت ورکو چې د ده په وجه باندې د زمزم هغه پټه شوې چینه دا نن چې کومه ده دا د ده په وجه باندې هغه راښکاره شي د دې نه څه وخت بعد چې د نبی علیه السلام د پیدایش نه 50 یا 55 ورځې مخکې واقعه د اصحاب الفیل هغه مخې ته راغله او د واقعې پس منظر دا و د حبشي چې کوم بادشاه و د هغه گورنر په یمن کې د هغه د طرف نه گورنر چې دی نو هغه په یمن کې و هغه چې کله سوچ وکړو چې خلک د ټولې دنیا نه راځي او د کعبې طواف کوي د کعبې زیارت کوي لہذا زه به هم یو کور چې دی نو هغه جوړ کړم دی په عیسایي مذهب باندې او په دغه وخت کې عیسایي مذهب په حقه باندې خو ده سوچ دا وکړو چې زه به یو کور جوړ کړم او دعوت به ورکړم ټولې دنیا ته خلک به راځي د هغې نه به چې دی نو هغه طواف کوي نو هغه د کعبه چې دی نو هغه د کعبې د مکې خلکو داسې نه وه جوړه کړې هغه د الله د طرف نه هغه حکم ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه نو ده چې دی نو هغه هم یو کعبه هغه جوړه کړله او خلکو ته اعلان وکړو تاسو چې دی نو هغه حجاز ته مه ځئ د هغې کعبې نه طواف ولې کوئ دلته چې دی نو یمن ته راځئ او دلته چې دی نو هغه طواف کوئ ابرهه دغه اعلان وکړو په دې کې چې دی نو هغه د مکي یو کس و هغه چې کله دا خبره اورېدله دی اتفاقا په یمن کې په هغو ورځو کې و د چې کله دا حالات ولیدل نو د شپې لاړو هلته د ده په دغه کمره غوندې جوړه کړې وه او ده ورته کعبه وې په هغې کې دننه قضایي حاجت و هغې ګنده کړه کله چې د دغه کعبه یې ګنده کړه سهار دی راغی انتهایي غصه دی او دا خبره یې وکړه چې دا به خامخا د هغې حجاز دی یو کس چې دی نو هغه کارنامې وي او لشکر یې هغه تیار کو تقریبا 60,000 لشکر هغه تیار کو 12 یا 13 یا 15 هغه به هغې کې هتیان وو حمله چې دی نو هغه به کعبه باندې وکړه کله چې دی مکې ته نږدې شو په دغه وخت کې سرداري د عبدالمطلب په لاس کې وه نو دا مکې د خلکو اوښان او څاروي هغه به چې دی د مکې نه لرې چې دی نو هغه په شړو کې هغه سرولله هغه شړل چې دا وسرېږي هلته چې دی نو هغه ابرهه نږدې شو په هغه څاروو باندې هغه قبضه ولګوله په دې کې د عبدالمطلب 200 اوښان کله چې په هغې قبضه ولګوله عبدالمطلب راغی د کعبې مکې خلک ویرېدل هغو ته یې دا خبره وکړه چې کعبه هغه خالي کوي کعبه دا د الله کور دی الله به د دې حفاظت کوي تاسو یې چې دی نو هغه خالي کوي هغه یې خالي کړی شوه او راغی د ابرهه خواته ابرهه د تخت نه راکوشو دی چې کله ولیدو د دغه رعب یره دبدبه هغه په انتهایي غالب راغلله په دې کې هغه رعب چې دی نو هغه پروت و هغه دبدبه پکې پرته وه کم چې په نبي علیه السلام کې هغه پرته وه هغه چې کله ولیدله نو دی چې دی نو هغه د تخت نه هغه راکوشو او ښکته چې دی نو د عبدالمطلب سره کېناست د عبدالمطلب سره کېناستو او خبرې اترې عبدالمطلب ورته د اوښانو مطالبه وکړه دی ورته وویل یاره ما ته خو ته ډېر هوښیار ښکارېږې ما وایي چې ته به د کعبې په باره کې زما سره خبره کې تا خو د اوښانو خبره شروع کړه هغه ورته وایي د اوښانو مالک زه یم ځکه زه د اوښانو مطالبه کوم د کعبې مالک چې دی نو هغه بل څوک دی هغه الله دی د هغې مطالبه زه ستانه نه کوم هغه اوښان یې ورته ورکړل دی لاړو هغه اوښان ټول چې دی نو هغه د کعبې په نظر باندې کړل عبدالمطلب ابرهه چې کله حمله کوله ابابیل هغه راغلل
دغه ابراهام د هغوی لشکر هغه په هغه کاڼو باندې هغه هلاک کړل د یو ابابیل سره به 3 کاڼو یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې یو په مقو کې دا به چې دین هغه را وشتل ټول لخر نو وشتل شي بعضي هغه وشتل شول بعضي هغه په یو بل وچه قول او تختید الله ابراهام صنعاء ته تختید الته چې دین هغه هلاک شو دا واقعي چې کله رااله په ټول دنیا کې یو رعب یو دبدبا یو یره د کعبه او عظمت چې دین هغه په زړونو کې هغه راغی چې دا کعبه واقعي د الله کور دی په دې ځای کې واقعي څه چل چې دین هغه شته دی ابراهام چې دین عمله کړی و دا حالات چې دین هغه شو دغه واقعین تقریبا 55 یا 50 ورځې پس چې دین هغه نبی علیہ السلام پیدا شوی د نبی علیہ السلام پیدایش د عبد المطلب په کور کې د ابو طالب په کور کې هغه شوی د نبی علیہ السلام پلار عبد الله مور حضرت آمینہ د عبد المطلب په اولاد کې لس زامن او شپږ چې دین هغه لوریانې وي د عبد المطلب زامن حارث زبیر ابو طالب عبد الله حمزه ابو لهب غیداء مقوم صفار عباس دادا ابو طالب زامن د عبد المطلب لوریان ام الحکیم برا عاتکا صفیہ اروا او امیمہ دا چې دین هغه لوریان دا عبد المطلب یو نظر منلو نظر دا منلو ک الله پاک ما ته لز زامن راکړل او دا لز زامن چې دین هغه زما د بچاو لپاره یعنی لز زامن زما قرشول یو زوی بچ دین هغه زد الله په نوم باندې هغه قربانو او صدقه کوم وي کله چې عبد الله هغه پیدا شو دا لسم زوی کله چې عبد الله پیدا شو نو د چې دین هغه وسبل عبد الله یا بل غالبا حمزه رضی الله تعالی دا چې کله پیدا شو نو نظر هغه عمر له او نظر چې دین هغه دا عمر له حمزه نو غالبا عبد الله حمزه ورسته پیدا شو هغه واقع ورسته ذکر نو نظر چې دین هغه منلو چې زما یو زوی هغه ذبح کوم لہذا کعبه خو ته هغه لاړو او قران دازي کوي چې کم زوی په نوم باندې هغه قرآن چې دین هغه راخیږي هغه زوی هغه ذبح کیږي قران دازي کیږي د عبد الله نوم چې دین هغه راخیږي عبد الله چې کله ذبح کوي د عبد الله چې کوم نیکونه دا هغه چې دین هغه راغلل هغه چې دین د عبد الله په حق کې هغه سفارش کوي هغه خلک راغلل د عبد الله په حق کې هغه سفارش کوي چې عبد الله دې ذبح نه کړل شي بیا دا وخت یو کس هغه فیصله وکړه چې لس او خان دی یو طرف ته بل طرف ته عبد الله د دوانو په منځ کې هغه قران دازي کړل شي د چا نوم راوخت او عقبوي کبل فرض د عبد الله نوم راوخت او لس او خان نور سیوا کا کبیا د عبد الله نوم راوخت لس او خان نور سیوا کا تر دې چې الله راضي شي په سو او خان باندې او د او خان په نوم باندې قرار راوخت لا هغه او خان چې نه هغه سره لس پیسې واکول د عبد الله نوم براخته تر دې چې او خان کله سل شول د عبد الله نوم چې نه هغه بیا پاتې شو او د او خان په نوم باندې هغه قرار راوخت لا او بیا هغه سل او خان چې نه هغه د کعبه په خوا کې هغه ذبح کړل شو عبد المطلب ته روان شو چې څوک ته هغه وړي ځان لوړل شي کسا زناور زنده سر څوک چې نه هغه خوري هغه دې اوخري انسانان ته وړي هغه دې ویسي د دې وجه نه هغه بس یو انسان دیت چې دین هغه سل او خان اقیدو شو د دې مخکې شل ولا را د دغه واقعین بس د یو انسان دیت بدله چې دین هغه سل او خان کې خدای شو بیا چې کله اسلام را نبی اسلام دا تعداد برقرار وساتو چې چا څوک په هغه باندې قتل کو یا د هغه بدله چې دین هغه سل او خان بده په بدله کې دیت کې هغه ورکړي نو د دې بس نبی اسلام په فرمایل وې زده دوه ذبیح چې دین هغه په اولاد کې یو ذبیح هغه اسماعیل علیه السلام دی یو ذبیح هغه عبد الله دی چې دا دوه ذبیح الله دي ته ویل شي نبی اسلام په فرمایل زده دې په اولاد کې چې دین هغه د دې بس عبد المطلب خپل بچي عبد الله هغه بوزي روان کړي مدینه کې نکاح کوي پلار چې دین هغه یو يهودنه زنانه
هغه مخې له ورځي د عبدالله نه هغه مطالبه کوي عبدالله ته چې کوله وکتل د هغه په تندي کې چې دی نه هغه نور د نبوت هغه پروت دی مطالبه چې دی نه هغه د ګناه کوي عبدالله هغه انکار کوي په دغه وخت کې اشعار وایي د عربۍ اوږده اشعار هغه وایي عبدالله هغه انکار کوي هغه اشعار چې دی نه هغه وایي زه ګناه چې دی نه هغه نشم کولی هغه زنانه د سلو اوښانو چې دی نه هغه سل اوښان پیش کوي چې دا واخله خو زما مطالبه چې دی نه هغه پوره کړه عبدالله انکار کوي بیا چې کله لاړو مدینه کې نکاح وشو واپس چې دی نه هغه راځي هغه زنانه بیا ولاړه ده د یهودیانو هغه زنانه ولاړه ده عبدالله ته چې وله کله وکتل هغه نور د نبوت هغه نشته دی تپوس کوي چېرته تللی وې هغه ورته مدینې ته تللی وم څه دپاره هلته چې دی نه هغه نکاح کړی و دغه زنانه ورته وایي تا ته دې پته وي زه چې دی نه هغه څه بدکاره زنانه نه یم خو چې کله ما ستا په تندي کې هغه نور د نبوت هغه ولیدلو زما خواهش هغه دا راغی چې دغه نور د نبوت هغه زما طرف ته هغه را منتقل شي خو لیکن هغه نور د نبوت چې دی نه هغه مدینې ته بنو زهره قبیلې ته چې دی نه هغه لاړو هغه نور د نبوت بنو زهره قبیلې ته چې دی نه هغه لاړو نبی علیه السلام څه وخت پس چې دی نه هغه د نبی علیه السلام پلار عبدالله څه وخت پس د تجارت لپاره شام ته چې دی نه هغه ځي شام نه کله قافله واپس راځي په لاره کې عبدالله چې دی نه هغه د نبی علیه السلام والد محترم هغه بیمار کېږي مدینه کې چې دی نه هغه حصاریږي قافله واپس راځي عبدالمطلب تپوس کوي عبدالله خو رانغی خلک ورته وایي هغه بیمار و مدینه کې حصار شوی عبدالمطلب خپل زوی حارث چې دی نه هغه لیږي د معلوماتو لپاره حارث چې کله لاړو خلکو ورته ووایي چې هغه په یوه میاشت دلته بیمار پروت و د هغې نه پس هغه وفات شوی دی او پلانکي سي کې هغه منتقل کړی هغه راځي او مکې ته دا خبر راوړي ټول خلک چې دی نه هغه انتهایي غمجن امینه رضی الله تعالی عنها انتهایی خفا او غمجنه دغه وخت کې هغې هم څه اشعار چې دی نه هغه ویلی دی د انتهایی غم په حالت کې د هغې نه پس د نبی علیه السلام د والد محترم د وفات نه پس تقریبا 6 میاشتې بس هغه یا نور احوال به دې کوم شته دی چې څومره وخت پس نبی علیه السلام چې دی نه هغه پیدا کېږي د ابو طالب یا عبدالمطلب په کور کې نبی علیه السلام پیدایش هغه کېږي 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول مختلف اقوال یا او دغه رنګ چې دی نه هغه د بل تاریخ ته راشي 11 اپریل یا 19 اپریل یا 21 اپریل مختلف اقوال چې دی نه هغه به دغې کوم دي 570 عیسوي دا اوس 2022 570 عیسوي نبی علیه السلام د صبح صادق په وخت کې هغه پیدا کېږي د نبی علیه السلام مور به وي هغه فرمایي وایي دا کمره چې دی نه هغه د یو نور یو رڼا نه چې دی نه هغه ډکه شوه گویا کې د اسمان ستوري چې دی نه هغه زموږ حجرې ته راځي نبی علیه السلام چې کله پیدا شو د فارس او دغه رنګې د روم هغه کینګرې هغه چې دی نه هغه قوې هغه راتاویږي دغه رنګې د فارس او د ایران هغه اور چې هغه د زرګو کلونو نه هغه بلېدو خلکو د هغې عبادت کولو هغه اور چې دی نه هغه یکدم هغه مړ شو یو سړی چې دی نه هغه خوب یې د عربو د طرف نه چې دی نه هغه د عربي اوښان دي یو مضبوط اوښ چې دی نه هغه دغه اوښان راکاږي او ټول عرب کې بلکې د عرب نه بهر چې دی نه هغه خورېږي هلته د هغه اوښ چې دی نه هغه طاقت خورېږي هغه خوب چې دی نه د هغې تعبیر راویستلی کېږي ټول کفار چې دی نه هغه په یره کې دي یو عظیم الشان واقعه چې دی نه په عربو کې رونما شوې ده هغه واقعه چې دی نه هغه څه ده کاهنان د هغې خوب تعبیر چې دی نه هغه راوباسي یو داسې چې دی نه هغه واقعه را روانه ده چې ستاسو ټول حکومتونه چې دی نه هغه ختمېدونکي دي هغه حکومتونه په هغې کې زلزله راغله هغه حکومتونه چې دی نه هغه ختمېدونکي دي د نبی علیه السلام پیدایش دا د ټولې دنیا لپاره هغه یو عظیم انقلاب و د نبی علیه السلام د پیدایش د وجې نه یو داسې انقلاب راغی چې د ایران هغه اتشکده کې هغه اور چې دی نه هغه مړ شو هغه خلکو باندې هغه زلزله راغله ویرېدل چې څه واقعه هغه راپېښه شوې ده دوه درې ورځې نبی علیه السلام ته خپل مور بیبي هغه پی ورکوي د دې نه پس چې دی نه هغه د عربو یو قانون د دې نه پس د نبی علیه السلام تره ابولهب د هغه وینځه ده سویبه د نبی علیه السلام چې کله پیدا شو نو دې ورته زیری ورکړو هغه چې دی نه هغه ازاده کړه دغه سویبې چې دی نه هغه نبی علیه السلام ته بیا د هغې نه پس پی ورکړي
کله چې عبدالمطلب د حضرت عبدالله نکاح د حضرت امینه رضی الله تعالی عنها سره وکړو نو د هغې د تره لور وه د هغې سره عبدالمطلب په خپله نکاح وکړو کله چې عبدالمطلب د هغې سره په خپله نکاح وکړو د هغې نه چې کوم الله پاک اولاد هغوی ته ورکړو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او د حضرت امینه اولاد نبی علیه السلام او بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم د سویبې پۍ چې دی هغه خوړلي نبی علیه السلام هم د سویبې پۍ خوړلي په دې لحاظ سره حضرت حمزه د نبی علیه السلام تره هم دی د نبی علیه السلام رضاعي رور هم دی او دغه رنګې د نبی علیه السلام د ترور زوی هم دی مختلف هغه رشتې بیا چې دی نو د عربو د قانون مطابق خلک به راتلل د دیهاتو نه زنانه به راتللې ماشومان به یې چې دی هغه وړل دپاره د دې چې دغه ماشومانو ته پی ورکړي او د هغې دیهاتو هغه یو خوشګوار ابو هوا په هغې کې د هغوی پرورش شي د عربو قانون دغه زنانه راځي دغه زنانو کې حلیمه رضی الله تعالی عنها هغه هم راځي حلیمه رضی الله تعالی عنها په یو سپینه خره باندې چې دی هغه سوره ده دغه انتهایی کمزوري ده په لاره چې دی هغه راتللی هم نشي نورې زنانه هغه دې ته قارېږي چې ستا د دغې سورلۍ د وجې نه موږ ټول چې دی هغه لیټ کېږو ته چې دی هغه شاته را روانې ستا سورلۍ رو رو را روانه ده ټولې ورته چې دی هغه قارېږي تانه ورته ورکوي لیکن کله چې راځې نبی علیہ السلام هیڅ یو زنانه داسې نه وه چې په هغې باندې نبی علیہ السلام نه پیش کړلی شوی دا یو ماشوم دی دا چې دی هغه ویسه هرې زنانه انکار کړی دی دا خو یتیم دی د دې چې دی هغه مور به مونږ له څه عوض هغه راکړي د دې نکاح هغه به مونږ ته څه عوض چې دی هغه راکړي دا خو یو یتیم ماشوم دی دا مونږ نشو قبلولی د هغه د اخیستلو نه انکار وکړو په هره زنانه باندې نبی علیہ السلام هغه پیش کړلی شو حلیمه سعدیه فرمایي وایي زه چې کله راتلم زما چې په غېږ کې زما کم ماشوم و هغه انتهایي وږی و زما په سینو کې پی نه و د هغې د وجې نه ثابته شپه چې دی هغه جړلې وه هغه چې دی هغه خوب نه و کړی تر دې چې مونږ هغه هم خوب نه و کړی زمونږ بېزې هغه چې دی انتهایي و چې د هغې په تیونه کې به هغه پی نه و لیکن زه چې دی هغه کله واپس تلم ما ته ماشوم چې دی هغه میلاو نه شو ما خپل خاوند ته چې دی هغه دغه خبره وکړه چې ټولې زنانه هغه روانې دي ماشومان ورسره دی زه چې دی هغه خالي غېږه لاړه شم ما ته دا مناسب نه ښکاري یو ماشوم پاتې شوی دی د عبدالمطلب په کور کې دی د هغه لمسی دی هغه ماشوم اگر چې یتیم دی لیکن زه خالي روانه یم د دې نه د بچ کېدو دپاره که ستا اجازت وي ستا خوښه وي هغه ماشوم به زه د ځان سره چې دی نه هغه ویسم حلیمه چې دی نه هغه ځې نبی علیه السلام په غېږ کې راغلی د نبی علیه السلام چې دی نه هغه دومره لوی برکات و نبی علیه السلام لا ماشوم دی هغه برکت هغه دا و کله چې نبی علیه السلام خپلې سینې ته چې دی نه هغه حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ورچوي د حلیمې په سینو کې هغه پی راځي نبی علیه السلام چې دی نه هغه انتهایي موړ شو دغه رنګې د هغې خپل بچی هغه هم انتهایي موړ شو کله چې په سورلۍ باندې کښېني دا هغه سورلي وه چې د ټولو نه شاته به روانه وه انتهایي کمزورې وه لیکن د دې طرفه انتهایي تیزه روانه ده خلک دې تپوس کوي هغه نورې زنانې دې تپوس کوي دا خو ستا هغه سورلي وه چې د هغې طرف نه راتلی نه شوله لیکن اوس چې دی نه هغه د دې طرفه د ټولو نه مخکې روانه ده کله چې حلیمه هلته خپل علاقې ته هغه تشریف وړی بېزې چې دی نه هغه سهار نه چراغګاه ته چې دی نه هغه شړې ماښام ته راځي هغه چې دی نه هغه مړې دي ماښام ته راځي هغه بېزې چې هغه انتهایي وچې یو ساس کې یو ګوټپۍ چې دی نه د هغې په تیونه کې نه و لیکن د حلیمې سعدیې خاوند چې کله ځې هغه بېزو تیونو ته چې دی نه هغه لاس ورچوي تیونه یې د پیونو چې دی نه هغه ډک دی ټول خلک چې دی نه هغه حیران دي بیا به خلکو چې دی نه هغه خپل کسانو ته وی یاره بېزې او څاروي چې دی نه هغه طرف ته بوځئ کوم طرف ته چې د حلیمې هغه څاروي چې دی نه هغه سره ولې ځئ ټولو خلکو به هغې طرف ته څاروي بوتلل لیکن د نور خلکو به د قحط سالۍ د وجې نه څاروي چې دی نه هغه وږي واپس راتلل په تیونو کې به یې پی نه لیکن کله چې به د حلیمې څاروي واپس راتلل هغه به چې دی نه هغه ماړه څاروي دغه رنګې تیونه چې دی نه هغه به یې د پیو نه ډک ول هغې چې کله دغه برکات ولیدل دوه کاله چې دی نه هغه دوه کاله پس چې کله نبی علیه السلام واپس کوي نو مور ته یې هغه اصرار کوي بار بار چې دا نبی علیه السلام واپس زموږ سره پاتې امینې بس راځې وایي دا نبی علیه السلام مونږ ته واپس چې دی نه هغه پاتې کا دا چې دی نه هغه زمونږ نه مه اخله څه وخت پس چې دی نه هغه زمونږ سره به هلته وي دلته وبا هغه خوره شوې ده لهذا دی چې دی نه هغه حصار کا نبی علیه السلام چې دی نه هغه حصاروي او بیا تقریبا 4-5 کاله چې دی نه هغه نبی علیه السلام هلته چې دی نه د حلیمې سعدیې رضی الله تعالی عنها سره 4-5 کاله هغه نور چې دی نه هغه تېروي زما اراده دا وه چې
د نبی علیہ السلام تقریبا د 8 کالو پورې د عمر چې دنه هغه مختصر او روایت ذکر شي چونکه وخت چې دنه هغه ختم شو آینده چې دنه هغه تذکرہ ان شاء الله باندې جوړوي